تاسو په سکرین باندې کوم تصویر وینئ دا ملګری و چې ما باندې 8 لک روپۍ قرض و د قرآن مجید د یو سورت یو آیت کریمه ما د خپل د ژوند معمول ساز کو الله پاک زما 8 لک روپۍ قرض دا زما په یو څو ورځو کې دا ختم شولې نو که تاسو هم داسې یې چې مال او دولت دا سوا کول غواړئ او تاسو دا وایئ چې یاره موږ باندې قرضونه دي او دا قرضونه دي الله پاک په ښه طریقې سره ختم کړي نو هم دا وظیفه د خپل د ژوند معمول سازه کوي انشاءالله عزیز انشاءالله الله پاک به تاسو د خپل کور هم درکوي الله پاک به ستاسو ژوند کې سکون هم پیدا کوي الله پاک به ستاسو قرضې هم ختموي دې سره سره الله پاک به دا بنګلم درکوي طرف الله پاک ګاډی هم درکوي او د مکې مکرمې د مدینې منورې دیدار دا به الله پاک ستاسو په تقدیر کې ولیکي تاسو به د هغه ځای دیدار هم کوئ انشاءالله دغه رنګه څومره بالغ کې غریبانان دي څومره ستاسو خپلوان دي غریبانان دي هغوی سره به تاسو امداد هم کوئ نو راځئ دا وظیفه مونږ وګورو چې دا کم آیت دی د ورځې به څو پیرې وایو انشاءالله د مالدارۍ نه تا به څوک نشي منې کولی ته به د معاشرې یو ذمه دار کسي یو مالدار انسان به انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی زما د اسلام ډیرو زیاتو درنو او خوږو مسلمانانو خویندرونو نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایی لاجواب او انتهایی پاورفل وظیفه ده که چېرته په ژوند کې تاسو سکون غواړئ او ډېرې پیسې غواړئ نو همدا وظیفه دا ستاسو مقدر ستاسو تقدیر دا بدلولی شي یا ساده محترمو چې دې وظایفو هغه لارې لیدلې دي هغه څه کړي دي چې کله انسان محترم مایوس شي او د وظیفه وکي الله پاک د دې انسان دغه وظیفه او دغه دعا ضرور محترم قبلې څومره چې د الله پاک نیازبین بندگان دي هغوی ته چې کله مسله راپېښه شي هغوی د قرآن مجید د یو آیت وظیفه وکي الله پاک د هغوی ژوند محترم او دا مالامال کړي تاسو کتلی و چې کوم پیغمبر هم په تکلیف کې و هغه خامخا دعا کړې ابراهیم علیه السلام هم وظیفه کړې یونس علیه السلام هم وظیفه کړې موسی علیه السلام هم وظیفه کړې ده هر یو پیغمبر دا وظیفه کړې ده نو وظیفو کې اثر دی الله پاک کو یونس علیه السلام ذکر نه کړي وظیفه نه کړي د قیامت ته سبا پورې به د مې په هیټه کې وي لکه تاسو خپل حالت بدلول غواړئ نو مهنت وکوئ مهنت او کوشش په لازمی کې اور سره به وظیفه هم کې ان شاء الله العزیز دا وتا مالامال کی دا وتا مالامال کی گاڑی د بکار ده کور د بکار ده دغه رنګ نوکری د بکار ده اور سره استحقل علیشان کور د بکار ده راځي د داسې قسم خبرو د پاره دا وظیفه کوي ان شاء الله دومره رزق الله پاک درکړي دومره مال او دولت درکړي عزت او شهرت درکړي چې دا هغه ته حیران شي تاسو براواړوي د سورۃ طلاق آیت نمبر 2 اخیری ځای او دغه رنګي 3 آیت مکمل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر همدا کلمات روزانه 314 پر روایت بیا د هغه نه بعد دعا کوي
ان شاء الله العزیز ار مسله الله پاک ستا خلقی او ختمی با کو تا د پریشانی دی دغه پریشانی به ختمیږي استا حاجتونه دي دا حاجتونه به لازمن پوره کیږي او تاسو را وظیفه هغه پوره به کوي چې څو پوره اساس مسله حل شي نه از وخت د وظیفه حل کړه مو کی به استفری نه وظیفه به پرې دی نه هغه پوره به وظیفه کې چې څو پوره ستا کار نه شي ان شاء الله الله پاک به تاسو ته ډیر زیات خیر را پیږي الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته